من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسلمان انسان د الله پاک پټول مخلوق کې د ټول نه ډېر خوښ دی او د دې مسلمان انسان روحانی او جسمانی د نقصان چې څومره څیزونه دي نو د الله پاک د هغې نه خبرداری ورکوي چې د دې څیزونو نه ځان بچ که ځان ته وساته د د فایدې او د ترقۍ او د کامیابۍ چې څومره خبرې دي الله په قرآن کې ښودلي دي پیغمبر علیه السلام په خپلو احادیثو کې په خپل عمل سره د هغې بیان کړی دی د انسان په دې ذهن کې هر قسمه خبرې ځي او راځي د چا په باره کې ښې خبرې هم راتلی شي بدې خبرې هم راتلی شي نو د چا په باره کې ذهن ته بده خبره راتلل دا ظن او ګمان دی او دې ګمان کې ښه شته او بد هم شته نو د بد ګمان نه ځان وساته یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو اجتنابو کے ځان بچ کے تاسو کثیرا من الظن د ډیرو ګمانونو نه ځان بچ کے وجه دا چې فإن بعض الظن اثم بعضې ګمانونه چې دی نو دا ګناه ده نو چې بعضې ګمان ګناه ده نو د هغې نه ځان بچ که خو دې نه معلومیږي چې بعضې ګمان گناہ نہ دا پا اللہ پاک باندے خ گمان کوا او خراب گمان مکوا خ گمان پا اللہ دا لازم دے او بد گمان پا اللہ باندے دا حرام دے یو سړی په الله دا ګمان کوي چې څومره غمونه دي نو مال پیدا کړي دي او بس زه به همیشه په دې غمونو کې یم او چېرته ښه ورځ به ونه وینم نو دا بنده په الله بد ګمان وکړه نو بد ګمان په الله مه کوه الله غفور رحیم دی او به مې بخي الله رحم او کرم والے په ما به م رحم وکړي دا مو چې بس قهار او جبار دی او همیشه قهر او غضب په ما دی نو په دې خطا ګمان باندې دا بنده ګناهګاریږي ما بخینا په ما نیستی راولي په ما فقیری راولي ما له دشمنۍ پیدا کوي په خلکو مې وي په پیریانو مې وي په زناورو مې وي دا قسمه ګمان په الله مه کوه او ښه ګمان په الله کوه الله به په ما ښه حالت راولي زما دا سختي دا تکلیفونه دا به لرې شي
لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمتونو نه نا امید کېږه ما. نو په الله ښه ګمان کوه، نو چې څنګه ګمان دی وکړه قصې به در سره وکړي الله. نو ښه ګمان په الله لازم دی، بد ګمان نه. عام مسلمانان دي، نو په عام مسلمان باندې ښه ګمان کوه. او چې بنده څنګه وي نو بل هم ورته همغسې ښکاري. شپه کې یو سړی پاڅېدلی دی د تهجدو په اراده، جومات ته ولاړ شم او په جومات کې به یو څو رکعته لمونځ کوم، څوک به ني او په خلوت کې او په تنهایۍ کې په توجه به لمونځ وکړم. اوس دا بنده د لمانځه په نیت باندې روان دی، او په دې دیهاتو کې د لارې د طرف ته دیوالونه هسې واړه واړه وي، او اکثر دې دیهاتو کې دا چرګان یا ونې ته ختلي وي یا په دیوال ناست دي. نو یو بل کس دی نو هغه په زړه کې دی چې په لاره به ځم، که چېرته د چا په دیوال چرګه ناسته وه نو هغه به د خپو نه راونیسم او را به یې کاږم را به یې تښتم. دا د چرګو غلاله روان شوي دی. نو دا نیک بزرگ چې دی نو دی خو تهجد له روان دی، نو چې دا بل یې ولید وګورئ دا هم ښه سړی دی، دی هم تهجد له روان دی. د په هغه دا ګمان وکړي چې دا ښه سړی دی، دی هم تهجد له روان دی، او هغه د چرګو غلا له روان دی. ده ته ګوره سمزبرګ سړی دی او دی هم د چرګو غلا له روان دی. هغه نیک بزرگ چې تهجد له ته نو د چرګو غل په هغه د غل ګمان وکړي، دی هم د چرګو غلا له روان دی. هر بنده ځان ته ګوري، نو شریعت حکم کړی چې ځان ته مه ګوره، په بل مسلمان باندې ښه ګمان وکړه، بدګماني په چا مه کوه. ظن المؤمنین خیرا ما لم تراه شرا. سو پورې چې یو انسان کې بد عادت دی لیدلی نه وي، بد کار دی لیدلی نه، نو هغې پورې په هغه باندې ښه ګمان وکړه. نو په هر مسلمان باندې ښه ګمان پکار دی. عدالتونو کې گواهان پیش کیږي، نو په هغې کې هر قسمه ګواه به وي. نو جج او قاضي هغه به حالاتو ته وګوري، نو چې غالب ګمان یې راغی چې یاره دا سړی به خراب نه، نو په هغه دې ښه ګمان وکړي او د هغه شهادت دې واني. او که غالب ګمان یې دا و چې دا سړی ښه نه دی، دی خراب دی، اندازې نه معلومیږي چې دی څه پوډري دی یا چرسي دی یا جوارګر دی، د هغه شهادت دی نه اخلي. نو دغه ځای کې دوه ګمانه راځي، یو ښه یو خراب. نو چې غالب کم شو نو په هغې دی عمل وکړي. یو بنده لمونځ کوي، نو په مانځه کې تردد کې شو چې ما 3 رکعاته کړي دي که ما 4 رکعاته کړي دي. نو دغه ځای کې ځوان او ګمان دی چې 3 دي که 4 دي. نو دا 3 رکعاته خو بېشکه دي، خو په دې 4م رکعات کې شک دی. نو دې ځای کې ځوان شته، ګمان پکې دی چې 3 دي که 4 دي. نو 3 بېشکه دي او 4م د شک دی، نو دې دی وایي چې دا 3 دي، 3 رکعاته مې کړي. خو دا امکان شته چې دې سړي 4م رکعات کړي وي، نو په 4م رکعات باندې قاعده فرض ده. نو دې په دغه 3 رکعات په دې ګمان چې کېدی شي دا 4م وي، نو دې پکې قاعده وکړي چې فرض ادا شي. خو ظن غالب دا دی چې 3 دي، نو ورپسې د یو بل رکعت هم وکړي، اگر چې هغه به حقیقت کې 5م رکعت شي، خو آخر کې به سجده سهو وکړي. نو دې دی که دا ځوان دا مباح دی. نو څه ګمانونه حرام دي او څه لازم دي او څه مباح دي. ولا تجسسو. دویم حکم دار چې تاسو د چا پټ راز مه معلوموئ. ولا تجسسو، جاسوسي مه کوئ. د چا پټه خبره د راز دی، هغه راز مه معلوموه.
یو سړی ملاس دی او څادر یې په ځان اچولی دی. دوه بندیان نور راغلل، نو هغوی دا ګمان دی چې دا سړی اوده دی او دی ویښ دی. نو هغوی یو بل سره د راز خبرې کوي. نو دا بنده چې دی نه د په ځان څادر اچولی، نو دی خو اوده ښکاري، خو ویښ دی، دا خبرې خو دی اوري. نو دی د هغوی له اواز ورکړي چې خبرې کوئ، خو ګورې زه ویښ یم، زه اورم. نو که د راز خبره وي، نو هغه به د ده مخکې ونه شي، او که دی ورته ځان اوده کړي، نو د ټولې خبرې ور دا جاسوس دی، د جاسوسي وکړله. نو الله وی ولا تجسسو، تاسو د چا جاسوسي مه کوئ، د چا پټ راز معلومولو کوشش مه کوه. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره یو میلمه ناستو. نو بل یو سړی راغی، نو هغه څه خبره کوله، خو تنهایۍ کې خبره کول غوښتل چې دا بل سړی پوه نه شي. نو هغه بل سړي او مولانا تانوي صاحب په عربۍ کې خبرې شروع کړې چې دی پې پوه نه شي. خو تانوي صاحب هم عالم و هم یو پیر و، او پیر د مرید اصلاح کوي. نو د دې سړي اصلاح یې هم څه حده پورې کړې وه. نو چې کله دوی په عربۍ کې خبرې شروع کړلې، نو دا میلمه ته وی حضرت که تاسو څه پټې خبرې کول غواړئ، نو ګورئ زه په عربۍ پوهېږم، تاسو چې څه وایئ زه به پرې پوه شم. که زما نه پټه خبرې، نو زما مخکې عربۍ کې مه کوئ، زه پوهېږم، زه به اوسم، تاسو بیا خبرې وکړئ چې هره ژبه کې کوئ. نو ګوره د دوو کسانو خبرې عربۍ ته ځکه واړولې چې دا درېیم کس پې پوه نه شي. هغه پوهېده، نو بر وقت هغه آواز وکړه چې صاحبه زه ګورې په عربۍ پوهېږم، که د راز خبرئ نو زه به په راز خبر شم. نو د چا پټ راز معلومول مناسب نه دي. د دوو کسو منځ کې پټې پټې خبرې وشي، نو دا یو کس چې بل چاته الوی، نو دا راز فاش کوي، راز ښکاره کوي، دا هم ګناه ده. د ښځې او د خاوند په منځ کې پټې د راز خبرې وي، هر څه چې وي هغه څوک بار نه وایي. خو بعضې ناپوهه بنده ملګرو سره ناست دي، وایي دا مې آزاد ملګري دي او دوی سره مې پټ او ښکاره ټول یو شانتي دي. نو هغه د کور هغه پټه خبره د ملګرو مخکې کوي، دا سخت ګناهګار دی په دې خبرو. که دا چا یو بل سره ډېر هم ازادي وي، هغه د کور خبره، هغه د راز خبره، هغه د بار چاته وایي نه. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، او یو بنده د بل غیبت دی نه کوي. ولا یغتب، غیبت دی نه کوي. اوس غیبت څه شی دی؟ د یو بنده داسې خبره کول چې هغه موجودي او هغه ووري، نه پې خفه کېږي، نو دې ته غیبت ویلی شي. په یو بنده کې یو کار شته او دغه کار خطا دی، خو که بل بنده چاته دغه حال وی او دغه بنده موجود وي، هغې ووري نه پې خفه شي، نو دې ته غیبت وایي. نو غیبت چې دی نو دا هم ګناه ده. ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضې بنده د بعضې بنده غیبت دی نه کوي. بعضې بنده دومره زړور وي چې ورته یې لکه دا خبرې مه کوه، دا غیبت دی، وایي زه ترې څه یېرېږم، خو نه زه به یې د هغه مخکې م ووایم، مخامخ به یې ورته ووایم. دا ډېر زړور دی، دی د دې خپل جرم د سزا نه خبر نه دی. چې بنده نی خبر د سزا نه، نو دی زړور وي. یو نوجوان وی ځان وژنمه، خلکو ته منت زاري کول، ځان وژنمه، دی نه مرګ ښه دی. خلکو ته منت زاري وکړه، خو ده وی چې نه مرګ ښه دی، د مرګ لیدلی نه دی، ځکه وایي چې مرګ ښه دی. د خلکو نه ځان خلاص کړه او په ځان یې ډز وکړه چې ولګېد، نو اوس په ځان پوه شو چې دا زخم کم درد کوي او کم سوی کوي، نو چې کټ کې واچوي هسپتال ته، هر څونه پیسې چې لګي، خو چې مړ ده نه نشمه.
اولې وې مرګ ښه دی اوس وایي مړ دنه نه شمه هسپتال ته ورسېد مړ شو نو د ګناه د جرم نه د هغې د سزا نه دا بنده خبر نه دی نو ځکه دی داسې زړور دی چې زه بیا مخامخ هم ورته ووایم نو مخامخ ویل دا نورم بده خبره ده نو غیبت ښه شی نه دی ولا یغتب بعضکم بعضا یو بنده د پیغمبر علیه السلام کور ته حاضر شو زنانه وه خو عایشې بیبي د تلو په وخت کې پیغمبر علیه السلام ته اشاره وکړله په پوزه یې ګوته کې چې د دې پوزه چیتې ده پیغمبر علیه السلام په هغې خفه شو دا ته د دې غیبت وکړه پوزه چیتې ده صرف اشاره وکړله هغې زوره نه ورکړه عایشې بیبي توبه وویسته چې بیا به داسې نه وایم نو که یو چیت پوزې وي او ته د هغې پېښې کې یا ته بل ته په ګوته اشاره وکړي چې د ده پوزه چیتې ده دا هم غیبت دی یا یو بنده په قد باندې مندرې دی او ته په خولې بل ته چې دا لیشتینک دی یا په لاس د اشاره وکړه چې دی خو ورکوټې دی نو دا هم غیبت دی د دې خبرې نه ځان وساته ځکه چې غیبت کول داسې شی دی لکه چې یو بنده مړ پروت دی او بل بنده د هغه غوښه خوري د مړي نه که غوښه شوکې نه هغه خو جمدی نه دی چې پې خوږ شي دا کم بنده چې موجود نه دی او دا بل بنده ولا غیبت کوي نه هغه خو خبر نه دی چې خفه شي که خبر شو نو به خفه شي او چې کمې پورې خبر نه دی نه خپم نه دی دردمندم نه دی لکه مړی چې په غوښه شکولو نه خوږیږي نو دا ناخبره غایب بنده په غیبت خبر نه دی نو دی لا خوږ نه دی او که دی کله خبر شو نو دی به پې دردمند شو دی به خفه شو ګیله به کوي چې ولې دی داسې وویل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه آیا ستاسو د یو کس دا خبره خوښه ده ان یاکل لحم اخیه میتا چې دی دې وخوري غوښه د خپل رور چې دا رور یې مړ دی فکرهتموه نو دا خبره خو تاسو بده ګڼئ نو دقه شان دی دا غیبت کول بد وګڼئ واتقوا الله الله نو یریږه دغه بنده شته نه خو الله شته الله یې اوري رسته به د خپلو کړو باندې پښیمان شي حضرت میمون رحمت الله علیه یو بزرگ دی ولی الله خوب یې ولیده په خوب کې یو تور غلام مړ پروت دی یو بنده درته وایي چې د دې بنده غوښه وخوره نو دی ورته وایي چې د خدای بنده دا خو مړ انسان دی نو د ده غوښه ولې وخورم څنګه وخورم نو هغه بنده ورته وایي تا چې د ده غیبت کو نو هغه وخت د دا خیال نه کو هغه وخت به دې خیال کړو چې تا د غیبت کو دی وایي د خدای بنده ما خو د غیبت چرې هم نه دی کړی هغه بنده ورته وایي وی فلانی د غیبت کو نو تا اورېده دا داسې دی لکه چې تا د غیبت وکړه حضرت میمون رحمت الله علیه د دې نه وروستو نه د چا غیبت کړی دی او نه بیا اورېدلی دی توبه وویستله نو غیبت داسې شی دی چې دا یو ځلې شروع شي نو که نیکان وي او که بدان وي یا وله خوند ورکړي نو دا ترسکون ګپ دی تاسې مجلس کې که وس دې کېږي نو ووایه چې دا غیبت مه کوه که وس دې پرې نه کېده نو دغه مجلس نه ته پاسه کښېنه مه ورسره ځکه د دې نه پس که ته ورسره کښېنې نه دې ګناه کې ورسره ته هم شریک او شامل کېږي شب معراج کې پیغمبر علیه السلام څه خلک ولیدل چې د هغوی نوکونه د تانبې نه جوړو د رمبي په شان تیره تیره خپل مخونه او خپل بدنونه هغې راشکول او خوړلې نو پیغمبر علیه السلام
د جبرائیل علیه السلام تپوس دا کم خلق دي دا څه چل دی چې خپل غوښې را شوکوي او خپل غوښې خوري دا بدن نه دا د مسلمانانو غیبت کوونکي خلق دي د خپل ورور غوښه خوړل داسې لکه خپله غوښه خوړل په غیبت کې د الله حق وهل کېږي او د بنده حق وهل کېږي دوه حقه پکې دي نو د دې غیبت د دې پردي حق بخنه الله نه کوي خپل حق خو به درته وبخي خو د بنده حق درته الله بخي نه د بخنې به څه طریقې چې اوسه پورې یو سړي غیبت کړی دی اوس پوه شو بیا به نه کومه نو چې د چا غیبت یې کړی دی نو د هغه نه دې بخنه وغواړي ما ستا غیبت کړی دی پوه شوی نه یم معافي غواړم ما وبخه نو چې هغه ورته بخنه وکړه امید دی خدای به یې وبخي او که یو بنده غیبت یې شوی دی خو هغه مړ دی نو د هغې مړي نه به اوس څنګه بخنه غواړئ نو د مړي نه د بخنې غوښتو طریقه به دا وي چې دا بنده به ځان ته هم دعا کوي او هغه چې چاله غیبت کړو هغه مړی هغه ته به هم دعا کوي اللهم اغفر لی ولمن اغتبته خدایا ما هم وبخا ولمن اغتبته ما چې د چا غیبت کړی دی هغه هم وبخا نو هغه بنده ته د بخنې دعا به کې چې هغه هم وبخلی شي او ته هم وبخلی شي نو ستا به پې غاړه خلاصه شي غیبت په بد نیت باندې چې کېږي نو دا غیبت ګناه ده او کله کله د چا بد ویل نیک نیت پکې وي هغه نیک نیت ته به وګورې چې بل ته پکې فایده شته نو دا حرام غیبت به نشي یو نوجوان مثال په طور باندې روان کار دی نو ته د دې روان کار بیان د پلار ته وکړي چې ستا دا زوی داسې دی نو دا خو غیبت دی د دغه هلک مخکې چې ته دا وینا پې خفه کېږي غیبت دی او ته دې پلار ته په دې نیت باندې وی چې دا پلار یې د ګناه د دې کار نه منې کړي نو داسې کس ته ووایه چې هغې منې کولی شي لکه پلار ته دې وله ووې یا بل داسې یو زورور بنده و چې ده یې خاطر کو او د هغه په وینا د ګناه کار ده پرېښوده نو داسې بنده ته وینا کول د هغه حرام غیبت کې نه راځي نو پلار ته وله ووایه چې دا زوی دې داسې داسې کارونه کوي او دې منې که دې کې ستا نیت د ده سپکاوی نه دی بلکې ستا نیت د ده اصلاح ده نو د اصلاح په غرض دا غیبت حرام نشو یا حاکم ته ووایه حکومت ته ووایه چې دا فلانې داسې داسې کار کوي او حاکم او حکومت دا بنده د دې جرم د کار نه منې کړي نو ته په دې نیت باندې لګی چې دی د ګناه د کار نه منې شي نو دا د سپکاوي نیت نه دی نو دا حرام نه دی او د چا په سپکاوي په بد نیت باندې چې هغه په سپک ښکاره شي دغه غیبت ناروا او ګناه دی ولا یغتب بعضکم بعضا بعضې د بعضې غیبت دې نه کوي غیبت د دې نیک بنده نیکي بربادی ښه نیک بنده دی خو د خلکو سپکه خبرې کوي غیبتونه کوي نو د دې سپکې وینا سره د دې نیک بنده نیکي خرابه شوله الله پاک دې موږ او تاسو ټول د ناروا کارونو نه د غیبت د دروغو وغیره نه بچ وساتي او د نیک عمل توفیق دې الله ارجع ته نصیب کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ګران اوریدونکو دا تقریر به تاسو سره 400 زوړ بازار کې د امجد ترکان سره ملاویږي دا د جمعې تاریخ ته 3 تاریخ ته 4 میاشت 2015